یوازې تاسو نه یادوم چې دا جماعت کې ناست یې یا زه یم، دا ټول ملک وګورئ، لاسونه خماران دي او جبې لړمان دي. خیال م راغی. او ښځې اژدهاګانې دي. دی په خپله ژبه یې لړم دی، لاسونه یې ماران دي او ښځې اژدهاګانې. نو په یو کور کې چې لړمان او خماران او اژدهاګانې اوسېږي، د هغه کور د جنت سره څه کار دی یا د خدای د رضا له ټولو سره څه کار؟ هغه کور چې کوم کور شپه او ورځ د خپلې آبادۍ په تصور کې وي، هغه کور د جنت سره څه کار؟ جنت له خو به هغه کور ځي چا د بل د آبادۍ په تصور کې. صحابه کرامو عملی طور دا شی ښودلی، عملی طور چې جنت به هغه څوک ګټي چې د خپلې خولې نه نوړی وباسي او بل له یې وایي، خپلې خولې نه یې وباسي. داسې لا چا کړي؟ عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي، 9 کسه. اوبه راوړئ، اوبه یې چې راوړئ اړومبیله یې چې اوبه ورکړې، هغه وی زما خیر دی دا ما سره چې دی دلی ورکړه. چې هغه لی وروړی هغه وی دی بل لی ورکړه، چې بل لی وروړی هغه وی دی بل لی ورکړه، چې بل لی وروړی دی بل لی، چې 9 ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي اوبې اوبو. یو سړی سره چې په ځنکدن کې هم د بل خیال نه وي، هغه سړی به ایمان څنګه تېروي؟ جنت خو د دغه خلقو ځای و. زما او ستا جنت سره څه کار؟ یو سړی چې بازار ته روزي مو د خپل کور او د خپلې خېټې غمي ورسره، که په دفتر کې کینیم د خپل کور غمي ورسره، که د ملک د اقتدار په کرسۍ کینیم د خپل کور غمي ورسره. هغه خلقو سره جنتونو سره څه کار؟ اسه ویم چې دا چرته خوب هم نه ګورئ، تاسو خوبونه هم ډېر ګورئ، خو چې سړی در کې مړ شي سبالم په جنت کې کتلی چې یو شین باغ او تخت پې پروت او صاحبه پلار دې پې ناست، دا یو 2 کوچیانو نو اور ته ناستو، سخت جمع او یخني وه، یخني کې خو اور ډېر خوند کوي. ما باندې بیګا د شپې 3 بجې سړلی وې تبه راغلی و، الله ما واقعي اور په ډېر ښه شی، سړورو بړستنو کې زه ګرمېدم نه. نو اور ته ناستو سخت جمع و، نو یو بل ته وایي چې فتح خانه وروره، وی چې ها، وی چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي. هغه مطلب دا چې که خدای بخلی یا به په جنت کې جوړ یخني به وي نو اور ته به ناستي ګرمېږي به، ځکه چې هغه وخت کې هغه ته اور ډېر عزیز و، سخته یخني وه، نو سخته یخني کې خو اور ډېر خوند کوي. نو هغه وی چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي، ګرمېږي به. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ په خوبونو کې پلانې مې ولیدو په آسورو، پلانې مې ولیدو شنه چوغۍ اغوستې وه. دا خوبونه موبونه په دین کې اډو څه وقت نه لري، د دې اډو څه اهمیت نشته. تاسو پوه شئ؟ یو خوب دی چې پکې دې ولیدو هغه به رښتیا وي، چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی. پیغمبر وایي چا چې زه په خوب کې ولیدم نو هم زه یې ولیدم، ځکه چې شیطان زما په شکل ځان نشي جوړولی. دا نور ټول هسې انګا بنګا دي. زه تما خوشحاله وه زما وایي تو مرا حاجی بگو ما ترا ملا بگو. دا قمقل قوم دی، ټول عمر دوکه شوی دی، ټول عمر
دته وسوایا دلته یو سړی اوس مړ شو غریب خدای دې وبخ یو ورځ راغی ما ورته چې هلکه پلار مې د خوب کې لیدلی و یخني کېده وی چې ښه مازدیګر مې چې کتو ښه بنین یې راوړو ما ته یې دا واغونده چې پلار مې ګرم شي او یا اتیا کالو سړی او دومره بې وقوف په دې نه پوهېده چې ګینې دا بنین به زما پلار ته ځي او ګرمېږي تاسو پوه شئ سړی مړ شو د هغې تمام اعمال د دنیا چې دي منقطع شو خبره خلاصه شو دینه بعد په کار به څه راځي په کار به هغه شی راځي چې کوم د په خپله په دنیا کې کوي نو عزیزانو دا یو ډونګ دی او فراډ دی چې ما ته پکې دوکه کې ساتلی تا پکې زه ساتلی ته ما دوکه کې زه تا دوکه تاسو وګورئ دا قوم په دې ملک کې وګورئ سړی ناست دی د پالونو کتاب یې پیدا کړی دی دا دې پورې درته یم د دې ملک بیړه تباه ده په کیملپور کې یو نجومي دی ټول پاکستان دیوالونه یې لړلي دي مشهور نجومی ایوب صابر کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھی په اسلامی مملکت کې دا مشهور نجومی خودی سعودی عرب تورشي او په دیوال دیولی کې چراشي ما تلاس وخای چې په ټکی ته سر قلم کی پاکستان یو آزاد ملک دی مرتبان دی عرب بلا پکې چلی ایو پیر یو کلی ته تلو مرید ورسره چې هلته لاړو نو اخر کې څه ګوري چې سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر دیو ټیپر او گازر او ملایم په 2 پیسې سیر پیر ورته لکه تخت دا خو شعر ناپرسان دی زه چې ځو مرید ورته صاحب ډېر ماندای ما لږ ایثار شه دا سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر دی چې لږ غټ شو هغه وی غټ خو به شي خو خدای راستی چې بیا الټیم کې وی خیر دی بابا جي لږ ایثار چې ایثار شوی دی غوړي والی دي او میاشت 2 داسې کټی شوی بادشاہ په یو سړي د 500 حکم کړی چې 500 له بوتلې دا سړي مرای نارای واغه کړای پکې نه راتله بادشاہ ته راپورټ شوی جی 500 کړای دي سړي مرای کې نه راځي وی غټه مرای ورته وګورئ کنه دا څه ضروری دی چې دې مړ کړي دار چاپ مرای چې کړای فټ شوا ورډا زی وای هر چاپ مرای چې فټ شوا وی خدا جرم مرم نشته خو یو سړی می 500 په حکم کړی چې دا مړ کړي نو کده د مرای کې کړای نه راځي غټه مرای ورته وګورئ ګرځیده دا د پیر مرید پیدا کړی چې مرید پیدا کړی دی نو او والله د مرای ورته فټ تا وی مخکې کېږه هغه وی څه وشو وی چې کړای د بل چا په مرای نه راځي وی نو ما څه کړي وی تا څه کړي نه دي خو د بل چا مرای کې کړای نه فټ کی هغه ورته نو درګه چې حضرت رحمت الله علیه ته ورشم حضرت رحمت الله علیه